السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما ګرانو محترمو خوږو پښتنو سلامونه کوم. زه هغو پښتنو ته سپیشل سلامونه کوم. زه هغو پښتنو ته ډېر ریسپیکټ کوم. د چا په زړه کې چې ریسپیکټ وي، د چا په زړه کې چې محبت وي، د چا په زړه کې چې درد وي، د چا په زړه کې چې عاجزي وي او دا عاجزي خویونه کوي، نو بخښنه غواړم. دا ګلاسز چې کوم دي دا زما د دې موبایل دپاره دي. احسان الله افتخار وعلیکم السلام. عاطف وعلیکم السلام. خوشحال آباد اوسئ. اینڈ محمد هاشم ډیره مننه. ښاد آباد اوسئ. محمد نواز وعلیکم السلام. سلامت اوسئ محمد نواز. اینڈ محمد سیب وعلیکم السلام. سلامت اوسئ. ناصر الله وعلیکم السلام. سلامت اوسئ. ښاد آباد اوسئ ټول. لحاظ محمد وعلیکم السلام. لحاظ محمد. محمد سیب مرحبا ډیره مننه. سیف الله وعلیکم السلام ګرانه. اختر علي وعلیکم السلام ګرانه. سید جمال باچا وعلیکم السلام. خیو سلامت اوسئ آباد اوسئ. ان هادي وعلیکم السلام. رزاق خان وایي چې کال می بخښنه غواړم په فیسبوک کې خو کال نه کیږي، خو ولا دا د ټرای مې کو فیسبوک کې ډیره بخښنه غواړم کال نه کیږي. ان عمر شاه وعلیکم السلام. فضل نایس ډیره مننه. رحمت علي ډیره مننه. ښاد آباد اوسئ. اینڈ کامران انتظار ډیره مننه. سلیمان خان وعلیکم السلام. خان ولی وعلیکم السلام. ممیز ګل ښکلی ځوانې د نامه بدله کړ. تھینک یو سو مچ. عباس خان وعلیکم السلام. سلامت اوسئ. محمد ایاز تھینک یو سو مچ. محمد ایاز ډیره مننه. اے رحمان وعلیکم السلام. اے رحمان. زبیر خان وعلیکم السلام. سلامت اوسئ. نیاز علی وعلیکم السلام. الیاس خان وعلیکم السلام. ان کامران انتظار خیو سلامت اوسئ آباد اوسئ. ان عبدالمطیب نه تیر شو معافي غواړو. سید رحیم وعلیکم السلام. سلامت اوسئ. شفقت وعلیکم السلام. جلیل وعلیکم السلام. خان گل وعلیکم السلام. گل اوسئ خان ګله. بطنیز وعلیکم السلام. زیب الله وعلیکم السلام. هارون الرشید همایون اکبر څنګه یې؟ سلامت اوسئ. ښاد آباد اوسئ. سیف وعلیکم السلام. حیات الله وعلیکم السلام. سر تاسو ټیک یې؟ خیو سلامت اوسئ. مدثر صاحب. افتخار بای سلام علیکم السلام. خوشحال آباد اوسئ. خدایم ټول خوشحال آباد او سلامت او په خپلو مقصدونو کې پاس لره. او سعودي عرب نه سلام. وعلیکم السلام. قربان دې شم ډیره مننه. اینڈ محمد الله ارمانی وعلیکم السلام. ښاد آباد اوسئ. هارون الرشید وعلیکم السلام. پوه نه شوم. محسن وعلیکم السلام. سلامت اوسئ. ښاد آباد او سلامت اوسئ. خدایم په خپلو مقصدونو کې کامیاب او بریالي لره. صرف راغلو چې پیج خالی و نو همداسې ګرځېدو ما چېرې بس لږ غونته کې به په دې لایف د یارانو دوستانو سره څو خبرې شیر کو. چونکې ستاسو ټولو سلامونو ته وعلیکم السلام وایم. څوک زما د خولې نه پاتې وي بخښنه غواړم. بس بېروزګاري ده او ناست یو په کورونو کې مایل چې راشه لږ غونته کې دا پیج خالی پروت دی چې لږ پکې کینو. نو خبرې داسې دي چې مونږ هغو خلکو ته دا وینا کوو، دا خواست کوو چې دا څو ورځې کېږي چې ډېر بد حال شروع دی
او ډېرې بدې خولې خوځوي خلک. نو چې دروند وي یا دروند وي، زه به هغو خلکو پسې نه ګرځو چې په سلو کې چېرته یو 10 دانې داسې خولې خوځوي. خو موږ دا خبره کوو چې آیا تر څو پورې به ته دا غلطه خوله خوځوې خلکو ته، دا وحشي خبرې به کوې خلکو ته، او مطلب دا دی چې وایي چې زه دې د مړي ژاړم او ته مې خولې پورې خاندې، که نه؟ نو موږ اکثر دې خبرو ته داسې هغه نه دی ورکړی، خو مجبوري چې راشي بیا به دا خبرې کوو. اوس فار اگزامپل را به شو زموږ دې ورور ته چې کله ناکله داسې مطلب د دماغونه آوټ شي او چې په خوله څه ورځي هغه مطلب دا دی چې وایي بیا چاته غوږ نه نیسي. که ما ته خلک میسیجونه کوي او ما ته خلک نصیحتونه کوي، ما ته دې خلک نصیحت نه کوي په دې چې که چېرې یو کس ماشوم وي د 14 کلو وي، نو هغې ته به یوه خبره وکړي، په هغې به اثر وکړي چې یو کس مطلب دا دی چې 40 45 نه اوړېدلی وي، دا خو بیا غلطه خبره ده. یس، بیا هم مونږ خپل نصیحت کړی دی، بیا هم مونږ خپل هغه کړی. اوس په دې کې مطلب دا دی چې ویډیوګانې ډکې شي او مطلب کنځلې شي او خبرې شي. اوس به راشو زما ذاتي خبرې ته چې زما خوی، زما عادتونه بل شان دي، د هغه خوی، د هغه عادتونه بل شان دي، خو بېشکه چې زه د هغه په اور کې سوځم، بېشکه زه منم. څه وایي چې که دنیا ته هر څه شي بیا خو زه ترې خلاصېږم نه، صحیح دی که نه؟ خو موږ چې دا پیج چلوو، دا پیج موږ په ښو خلکو چلوو. سوري، کین یو کلوز د ډور؟ موږ د پیج چې کوم چلوو، موږ هغو سترګو ته ګورو چې د چا سترګو کې نم دی، د چا سترګو کې حیا ده، او چا کې مطلب دا دی چې مینه او محبت دی، څوک درانه دي. موږ د هغې دپاره دا پیج چلوو. نن دې ته راغلی یم چې که چېرې په کومنټونو کې د هغو کسانو خبرې، د هغو کسانو اوټ زیات شو چې څوک وایي چې دا پیج بند کا، انشاءالله موږ به بندوو. او که د هغو کسانو مطلب دا دی چې اوټ زیات شو چې مه بندوه، بیا به یې نه بندوو. اوس به راشو دې خبرو ته چې په موږ باندې داسې ورځ راغله چې زه ډفرنټ یم، هغه ډفرنټ دی، صحیح دی؟ وخت چې زه راځم په لایف یا زه خپل پکچر پوسټ کومه، مطلب دا دی چې یا څه کومه، هغه کنځل، هغه بې انتها چې کم په اسلام کې خو نشته. اسلام خو دوی نه پاتې کې، اسلام خو یو ښکلی مذهب دی، یو ښکلی دروند دی، هر یو شیز کې عاجزي ده. هغه کنځلې کېږي چې تر دې چې دا هغه تهمت هم په موږ ولګولی شي چې شراب څکې او زنا کې او دا کې. خبره اورئ، زه دې ملک کې اوسېږم، دې قانون ته زه سلوټ کوم، د انسانیت ته زه سلوټ کوم. داسې امریکانیان دلته شته چې هغه شراب سکیم نه، او ما ته به وایي که نه چې تاسو شراب خور یئ او تاسو مطلب د زناکار یئ او دا یئ. زه به تاسو ته دا ووایم که چېرې تاسو کې خو ډېر ښکلي پښتانه خلک شته، پاکستان ښکلي پښتانه، افغانستان کې ښکلي پښتانه، په هر څه په هر ترتیب پوهېږي که نه. زه به درته دا ووایم چې لا اله الا الله محمد رسول الله، په دې خو مسلمان یو که نه، په دې کلمې مې ایمان راوړی، مخکې کتاب لرو، قرآن لرو چې هر څه واضحه پکې لیکلي دي که نه. نو زه به په دې درته قسم وکړم چې 23 کاله زما په امریکا کې ووتو، زه دا په هغو خلکو اورم چې کم خلک په کامنټ کې او زما په پکچر او په نورو حسابو دې مطلب داسې کامنټ کې یو داسې الزام لګوي، دا هم غیبت شو، دا هم منافقت شو. زه به دا درته وایم، دا شډل حساب ګورې، زما هغه ورور هم داسې شډل دی چې مونږ کلمه درته تېره کړه چې 22 کاله په امریکا کې تېر کړو، تر اوسه پورې ما د شرابو بین څه کوي چې طرف به نه دی کتلی. ما په 21-22 کالو کې ما ته دنیا چانسونه میلاو شوي، ما زنا قدر نه دی کړی،
او زما خپل ټبر په هر ملک کې اوسېږي، ډېر لرې رانه اوسېږي، او خلک ما ته وایي چې تا عیاشي ولې نه کوې، ته واده ولې نه کوې. نو زه چې واده وکړم بیا به هغې پښتنې تورسرې سره څه کوم چې کومه تورسره مطلب دا دی چې ما ته ناسته ده که نه. زه خو به 10 وادونه دلته وکړم، 10,000 یارانې به دلته وکړم. زه چا نه یارېږم نه، هغه پروردګار مې ګوري. دې خلکو ته دا وایم چې تاسو خپل قبرونه تباه او برباد کړل، تاسو خپل قبرونه خوار و زار کړل، په بل مسلمان په بل انسان باندې تهمت مه لګوه چې شراب څکې او زنا کې. ته د خپل ګریوان کې سترګې وغړوه. که تا غونته سړی دلته راشي شراب خو څه چې د خوږ غوښې به مو خوري. ته په ما هېڅ څه نشي کولی. ته خپل ګناه زیاتی، ته خپل مطلب قبر تنګی. نو ما تاسو ته واضح خبره وکړه چې 20 کاله کېږي، 22 کاله کېږي چې ما دا خلک به وایي چې مزې مو کړې، مزې مو کړې. والله العظیم چې داغه سړی نه دی، داغه دا چې کوم د په دې پیج راځي والله 5 وخته لمونځ کوي، قسم په خدای. نورو شیزونو نیم خبر، ایمان پکې دی، ایمان پکې شته. مطلب دا دی چې نور کور آباد چې ما هر څه ورته ویلي او ما ته سر ټیټ نیولی چې یاره ته صحیح وایې، معافي درنه غواړم. صحیح دی. په 23 کلو کې ما ته دا هر څه موقع میلاو شوي، خو ما ویل چې نه، ځکه چې ما ته تورسره ناسته دی. دلته ډېر سوډران ګورم چې تورسرې په پاکستان او په افغانستان کې ناستې دي، او د دوی سټایلونه چې وګورئ 3 کاله به یې نه وي تېر، او د دوی سټایلونه داسې د سټایلونه وي، د هغه لو خلکو سټایلونه وي چې ته به وایې چې دا دلته پیدا شوی دی، دا دلته پیدا شوی دی. نو کوی مکه نه د بل سړي په لار کې چرې ستا به هم د کوی په غاړه لار شي. او نن دې خبره ته خبره راغله چې والا شراب څکې او زنا کې او دا کې کور دې ړنګ شه لړنګ نه شه. ته د خپلې مورکۍ ته ستا مورکۍ زما مور دی، ستا خور زما خور دی، پوه شوې؟ ستا حیا زما حیا ده. ته خپلې مورکۍ ته زمونږ د ویډیو لږه پلی کا رقیبه، خپلې مورکۍ ته زموږ ویډیو لږه پلی کا، پوه شوې؟ چې ستا مورکۍ تا ته څه وایي، ورته دا سړی داسې لګیا دی، او زه ورته وایم چې ستا خور ستا مور، ستا خور ستا مور شرابي کبابي. ته بیا وګوره چې ستا مور تا ته څه وایي. انشاءالله ستا مور به یوه پښتنه مسلمانه وي، هغه به تا ته وایي انشاءالله چې زویه بیخ بنیاد دې وځه، ته ده ته څنګه کنسلې کوې؟ پلیز رقیبان خو به ما اوري که نه؟ زمونږ هېڅوک رقیبان نه دي. مونږ ملنګان یو، مونږ د ملنګانو یاران یو، مونږ ملنګان غواړو، مونږ ملنګي کړې ده. ټول عمر هم په ملنګۍ تېر کړی، په دې امریکې کې او په دې اسټریا کې ټول عمر ملنګي کوو. تر اوسه پورې زموږ شان شوکت کې فرق نه دی راغلی. انشاءالله په الله م یقین دی. یس د حکومت بالکل طرفدار یم، د هر حکومت، د هر حکومت چې په هر ځای کې زه ژوند کوم د هغې حکومت زه سلوټ کوم ورته، د هغې که وزیر اعظم دی او که صدر دی. اوس به راشو دې خبرې ته چې مدینه منوره کې یوه وړه فیملي وه، دا کیسه ما کړې وه. وړه فیملي وه، مور وه، خور وه، ورور و. نو مطلب دا خور به اکثر بیماره وه. نو دا خور به اکثر بیماره وه. داسې یو ورځ راغله چې دا ورور به غریب تنګ شو، بس چې د دې پالنه به ډېره کوله، دا خور باندې ډېره ګرانه وه. نو خبره دا شوه چې دا خور مړه شوه. چې دا خور مړه شوه نو ډېر خفګان راغو چې خور خو ډېر عمر نه بیماره وه، بس ځئ چې ځو نو ښخوي یې. خور یې بوتله، مطلب دا دی چې جنازه یې یوړه قبر ته د دیرې کې، او قبر کې جینۍ ښخه کړه، خاورې پرې راواړولې په جینۍ باندې. نو چې کله مطلب ترې روان شو د نیمې لارې ته چې رسېږي، دا هلک چې د جیب کې سترګې غړوي، که تاسو خیال وي پخوا به مطلب دینارو اشرفۍ به وې، دا به په دې وړو وړو لفافو کې خلکو اچولې، ګنډه به یې ورکوله، بیا به جیب کې اچولې. نو ده په جیب کې د دې ورور په جیب کې اشرفۍ وې او غاړه مې بنده مه کې که دینارو. نو چې داسې کوي د جیب ته داسې کوي، نو چې کسې دینار نشته، لفافه نشته، واپس یې منډه کړې په دې منټ کې.
په دې منټ کې چې منډه کړې ده نو ملایانو عالمانو هغو ته ویلي چې ما خو خور خخه کړه خو مطلب دا دی چې ما نه په دې قبر کې اشرفۍ پرېوتې. عالمانو ورته ویلي چې داسې کار دی په اسلام کې خدای اجازت نشته چې ته قبر بیا را خلاص کې. خو داسې دی چې غریبي ډېره زیاته وخت ټایم کې نو داسې چل دی چې دا مجبوري ده صحیح دی قبر راوباسه او کلاوې کا د خپل اشرفۍ راواله نوره په څه غرض ونه لرې و چې بالکل صحیح ده. نو دا هلک چې لاړ دی یو څو کسان یې ځان سره کړي دا تازه قبر او تازه یې بیا راسپړلی چې راسپړلی دی چې څنګه د تبې لرې کوي زما رونو چې سرې لمبې دي چر پیره د جینۍ نه سرې لمبې داسې الوزي بره چې د کتلې دي په دې ټایم کې چې دا اشرفۍ راغستي یا نه دي راغستي او مطلب زر ټوپ کړی استغفرالله ویلی دي او ملایان ورته ولاړ دي چې راوځه چې څنګه راوتی دی او خاورې بره پې اړولې دي. نو دا هلک ډېر پریشانه شوی روان شوی کور ته. چې کور ته روان شوی دی نو په دې کې څه شوي دي چې مور ته ورغلی دی. مور ته چې ورغلی و چې جینۍ هم خښه کړه او چا خښه هم کړه و چې مور یو تپوس درنه کوم و چې وایه و چې دا به راته وایه چې زما د خور څه عمل کولو. مور ورته په ژړا شوه چې خور خو دې لاړه څه پې کوې چې اوس ته د هغې عمل تپوس کوې پرېږده. او چې نه مورې ته به ما ته وایې چې زما د خور څه عمل کولو. و چې ښه زویه ستا خور کې یو عمل و چې کله به د مانځه ټایم شو نو ما به ورته ووایې چې مونځ وکړه نو د ماسپښین مونځ به یې مازدیګر ته رسولو او د مازدیګر مونځ به یې ماښام ته رسولو. تاسو ته زه د دې کنځلو او د دې غیبتونو په باره کې ویم. نو ویل چې سوچ یې کړی چې دا خبره ویل چې هلک سوچ کړی چې دا خو نشي کېدی مونځ خو به یې کولو په ټایم که نه مونځ خو به یې کولو که ټایم وکړه وروسته خو پرېښو خو یې نه مونځ. و چې نه مورې ما ته به وایې زما د خور څه عمل کولو و چې دا عمل یې ویل چې نه څه نور هم شته و چې ولې څه دې لیدلي و چې بس ما چې څه لیدلي مې دي و چې ښه واوره و چې ستا خور به اکثر په ګاونډ کې په کور کې د خلکو دروازو ته غوږ نیولو او بیا به چې کله راغله نو بیا به یوې بلې ته دا خبرې کولې چې داسې کیسه وه بېګا پلان کې داسې وې پلان کې داسې وې وده د داسې وکم دې به اکثر کنځلې کولې. تندي له ټک ورکوي چې وا مورې ما ته پته ولګېده چې څه دي. نو زما رونو د دې جینۍ کار څه و دا غیبت وکنه دا کنځل وکنه دا د بل د عیب څرګندول وکنه. نو نن زه تا ته ناست یم او تا ته مینه راوړم تا ته کیسې کوم د ژوند کیسې کوم چې څه راباندې تېرې دي کومه او چې څه مطلب دا دی چې ښه وي درته ښیم زما څه کار دی چې زه تا ته نصیحت کومه دا په ما فرض دی چې څه مې لیدلي دي بل مسلمان سره زه شیر کم. زما رونو زما کنځلمارو رونو بې ادبه رونو ادب ځان کې راواچوئ د خپل قبر غم وکئ مونږ پسې مه ګرځئ ما په مونږ څوک میینېږئ او مه څوک مونږ نه نفرت کوئ که تاسو ته خوند نه درکوي دا پیج آوټ کئ ځان نه. او زه صرف دا کولی شم چې که ته ما نه غواړې نو ته ما پسې کنځل کوې ته خپل کمی کوې زما نه کوې په ما هېڅ هم نشي کولی. یس یو کار کولی شي یو کار دا کولی شي چې زه په خپلوانو کې ستا د لاسه جنډه شوم ما نه ټول خپلوان لاړل ځکه چې موږ پردي خپلو نو موږ نه خپل خپلوان ټول لاړل ما ته دې صرف دا تاوان را کړی ځکه چې ستا کنځل زما خپل خپلوان ګوري ما ته دا تاوان تا را کړی بس نور څه نشته نور په ما هېڅ هم نشي کولی. ته به په دې لیکلو په دې کومنټ کې په ما څه وکړې هېڅ هم نشي کولی که نه. کیسه مې درته وکړه خدای دې وکړي چې تاسو یې واورئ چې کم خلک دا کار کوي. اوس به راشو بلې خبرې ته چې اکثر وایي چې ګلخانه دا خو ډېره ښه خبره ده ګلخانه
ګلم یې خانم یې. خو موږ پوهېږو چې ته د ګل خان خبرې په کم د حساب اړه ته د ګل خان نامه تا په څه اخیستی. په ما بد نه لګي، زه ګل خان سئ، ته خان سئ، زه ګل خان سئ. بیا هم تا نه زما یوه رتبه لږه اوچته شوه. په ما خو به چېرته یو 100 کسان سلامونه اچوي که نه. ته خان سئ، زه ګل خان سئ. اوس به بلې خبرې ته راشو. تاسو دا وایئ په دې کومنټونو کې او په دې یوټیوبونو کې چې هیرا منډی هیرا منډی هیرا منډی. لا اله الا الله، چې مونږ هیرا منډی پېژنو نه، خو کېدی شي چې ته پکې ګرځېدلی وې. په ما یې مه تړه هیرا منډی. زمونږ داسې خاندان تېر شوی الحمدلله، زمونږ پلارونه نیکونه الحمدلله پوه شوې د دین کسان وو چې شپه ورځ به عبادتونو ته کېناستل. انشاءالله زما پلار او نیکه نیت به تا وخي. ولې زه کافر شم چې زه پاکستان کې اوسېږم؟ وای زه کافر یم چې زه پاکستان کې اوسېږم؟ پاکستان خو ټول د اولیاو نه ډک دی، ټول عالمان نه ډک دی، خو ښکلو پښتنو نه ډک دی. نو اوس زه کافر شم چې زه اوسېږم؟ اوس څه وکړم چې وړوکی لوی شوم؟ ودونه مې پکې وکړ، بچي مې وشول. مطلب دا دی چې ماشوم راغلی یم. څه وشو؟ what's wrong with you guys؟ ته یو معمولی انسان یې زما په رنګ یې، ته پالیټکس خبرې کوې. پرون د عمران ته دنیا ووټونه ورکول، نن عمران پسې لکې تړې. ته ښې اصل کې ګناه ټوله تا کې دی، ځکه چې ته د بل عیب ته ګوته نیسې او بل پسې کنځلې کوې. ګناه خو تا کې دی. اوس موږ کافر شو چې بس پاکستان کې ولې اوسېږو، افغانستان ته لړ. ولې چې افغانستان کې خو دا جنډې دي، ډېر زبردست ژوند دی. زما خپل تبرونه پکې دي ټول. قرآن منې چې دا یوه نیمه میاشت مخکې ما ته ټلیفون وکړو، په پاکستان کې لوی شول، پاکستان نه لاړل افغانستان ته، د 400 روپیو په خاطر لاړل. ما ته وایي چې یا الله ما ته د مرګ راشي، جان ما ته د مرګ راشي چې زه دلته راتلم. زما خپل پکې ژوند خو پکې نشته. بیا هم موږ دعا کوو چې یا الله د افغانستان خلکو ته خیر وکړي. خو اکثریت ګیله په دې کېږي چې اکثریت چې سرچ کوي افغانستان خلک دي. زه یم لوی شه. تاسو زمونږ امریکا ګورئ، موږ امریکا کې هم د خره غونته کار کوو، او پاکستان کې زه د 14 کلو وم. 14 زما ښه یاد شي چې زما پلار په کیبن کې پروت و، نه کراچۍ کې ولاړ و، او کراچۍ نه سیمټ راچول. زما پلار چې کوم د بیمار شو، او زه د 14 کلو سپینه خوله هلک وم، او ما کې دونه همت و الحمدلله. او زه مطلب لاندې ټرک کې ناست یم چې ډریوران پر راچاپېره دي. ما ولې چې معده یې خوږېږي. ما دا به څه کوو؟ لاره یم ډکه شوه. خدای داسې مې سترګې وغړولې، بیمار و، ګولۍ ورته راوړه. کراچۍ و، پاکستان و، ګولۍ ورته راوړې. او مطلب دا دی چې ویې خوړې، خو سړی خراب و. یو زه یم سپینه خوله. وروره سړی هم دومره کو چې ډریوران و چې دا به د بره کیبین ته وخیجو، په دې کیبین کې به وده شي، او د لارۍ ته به یو ډریور پیدا کړو. زما د پلار ورته وویل چې تاسو ما کیبین ته وخیجوئ. الحمدلله ما له داسې زمری زوی خدای را کړی. په دې مه ګورئ چې دا ماشوم دی، دا به دا لارۍ چلوي، خو تاسو مهرباني وکړئ چې ده سره به دا لارۍ د ده لارۍ به منځ کې وي. سپینه خوله. نو وروره دا هم کیبین ته درته وخیجولو، بستره هم ورته واچوله، لارۍ ډکه شوه، او د خیره سره لارۍ ته کېناستم، سنګلې مې ورته وغړولې. ډریوران راغلل چې بچي یم آیا چې ته د لارۍ چلولی شې، په ځان دې یقین شته؟ ما یې غم مه کوه انشاءالله. پرې مې نه دی، لارې راته نه دي معلومې چې کراچۍ ته به څنګه، کراچۍ نه به لاهور ته څنګه ځم. تاسو په رب یقین وکړئ چې 2 شپې ما مزل وکړو دې لارۍ سره. هغوی ډریوران به بدلېدو او ما به مزل کولو. یو ځای کې پولیسو ودرولو، سایډ ته کړو. پولیس زما وینډو ته راغلو، چې کړکۍ مې کلاو کړله. پولیس چې داسې ما ته وکتو، ما ته یې چې آپ کس طرح ट्रक को ड्राइव करते हो, ड्राइवर किधर है?
आई एम सॉरी मेरी जो वो बड़ा है वो बीमार है, बस कुछ मैं जानता हूँ बेटा कि तुम्हारे पास लाइसेंस तो होगा नहीं, लेकिन मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, अपने ख्याल रखना। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको सल्यूट कर रहा हूँ, आप इतना ईमानदार है कि आप इस उम्र में ट्रक चलाते हो। जाओ बेटा, जाओ बेटा, ऐश करो। दासी द लड़ाई मंज न वो तो खबर दासी दे वरुणो چې مونږ اکثر مطلب دا دی چې همت کړی دی، اکثر مو همت کړی دی، دلته م همت کوو، نه حرام خورو، نه وروره ګله حرام کوو، نه م خدای دې وساتي چېرته محفلونو کې ناست یو هلته م دا خواري کړې ده، دلته م دا خواري کوو، او تاسو خپلو قبرونو ته مطلب دا دی چې تیلې لګوئ، د بل مسلمان کمی کوئ، او د بل مسلمان بس مطلب دا دی چې په خولې څه درځي هغې ته ووایي. لکه څنګه مې دا کیسه درته وکړه چې 14 کاله وم، هلته مې هم حلاله کوله. زمونږ نه انشاءالله زمونږ فیملي ټوله حلالي ده. مونږ ورونو شراب نه پیژنو، مونږ ورونو د چا جیب نه پیژنو چې دا جیب وي، مونږ د چا حق نه پیژنو چې د چا حق ووایو. مونږ خپل حق خورو، خپل مطلب ګټو، او ښه په حق او حلاله 5 وخته مونځونو کې کما یو مونځ په ژوند کې قضا کړی، بیا دې خدای ما هلاک کړي یا زما دې ورور. نور ستاسو مرضي. او بله درته ووایم، بله خبره دا دی چې تاسو دا خبرې کوئ چې والا دا عیسی او دا زوی هم لوی شه، موږ ډېر غریب خلک یو، موږ ډېر فقیر خلک یو، موږ صرف کارونه کوو، موږ چا سره څه تعلقات نشته، موږ ګروپونو کې څه نشته. نو الله تعالی دې هغو خلکو ته چې کوم زموږ خلاف خبرې کوي هدایت ورته وښیي، چې کوم موږ سره دي هغې ته دا سوال کوو چې تاسو موږ سره اوسئ، تاسو ډېر ښکلي خلک یئ، تاسو ډېر درانه خلک یئ. موږ کله هم د افغانستان او په پاکستان منځ کې دا شی نه راولو. او بله دا چې افغانستان نه نیولې تر دې ځای پورې دا ځمکه د الله دی، دا ځمکه د الله دی، خو صرف حکومتونه بدل دي. او زمونږ څه کار چې موږ حکومتونو کې خبرې کوو، زمونږ څه کار چې موږ پالیټکسو کې خبرې کوو، خو چې کله انسان په جذباتو کې راشي د هغه د خولې نه خامخا اخوا دیخوا خبرې وځي، یا په کوم کومنټ لعنتي کومنټ باندې لاس نه سترګې ولګېږي، نو خامخا به هغه بیا ورکې ویدانې وایي. نو زه تاسو ټولو نه معافي غواړم، تاسو ټولو نه معافي غواړم. اوس هم زه ستاسو کومنټونه نه ګورم، که چا ورکې ویدانې ویلي ما پله لال بخلي دي. او سوال درته کوم چې نیکسټ ټایم په دا بل مسلمان داسې شک ونه کړي. او که څوک په پاکستان کې اوسېږي، په لکونو افغانان پاکستان کې اوسېږي، دا ستا په قانون کې کافر شول. پالیټکس ته مخې جا. نه زه پالیټکس دعوه کوم، نه د پالیټکس یم. زه غریب سړی یم، زه نن چې غږېږم غریبانو سره غږېږم، پښتنو عام خلکو سره غږېږم، او داسې نه غږېږم چې زه د پالیټکس دعوه کومه. ما نه به غلطي کېږي. ته ما پالیټکس ته راولې، زه درته یو څه وایم، ته راته بل څه وایې. زه درته یو څه وایم، ته بیا ما چې غني په باره کې خبرې وکړه، عمران په باره کې خبرې وکړه، پالیټکس په باره کې خبرې وکړه، ته ما راولې دې شي ته ستا په کومنټ زما نظر ولګي. زموږ دا پیج د مینې نه جوړ دی، او د مینې پورې د اخري پورې به دا مینه وي. خو که چېرې تاسو غواړئ، زه به ورور سره ما خبرې کړي، زه به دا پیج ختموم انشاءالله. او ستاسو د ووټونو په انتظار یو. خدای م ښاد آباد او سلامت لره. کرده گل کره چې سیمه دی گلزار شي، از غی مکره چې خپو کې به دی خار شي. جان باچا، همایون جان باچا، که مانه غلطی شوي معافي غواړو. د خدای په امان ښه شپه او ښه ورځ ولرئ.